بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ایمان او د اعمال صالحه دا غي متعلق یو څو خبرې کوم. ایمان څه ته ویل شي؟ ایمان دې ته ویل شي چې الله تعالی او د تمام صفاتونه او پرشتي او آسماني کتابونه او پیغمبران زړه نه تصدیق وکړي او کوم خبره شي نبی عليه السلام ته الله د طرف راوړي دي هغه صحیح وګڼي رښتونی او جبه ساده د ټولو خبرو اقرار وکړي نو دغه زړه تصدیق او د جبه اقرار دا د ایمان حقیقت ده. لیکن دا د زبان اقرار کله د ضرورت یا د مجبورۍ په وخت کې ساقطيږي ختميږي. لکه ګونګه سره د ایمان بغیر د جبه د اقرار نه هم معتبر دی. یا یو سره چې کوم دی څوک په زبردستی وکي چې ایمان پرې ده او زړه کې تصدیق کوي او جبه سره ایمان پرې دی نه د ایمان نه ختميږي. نو دا ضرورت او مجبوری و. نو د زبان اقرار او د زړه تصدیق د دې خبرو ته ویل شي ایمان ویل شي. اعمال صالحه څه ته ویل شي؟ اعمال صالحه معنی د نیک کارونه کم عبادتونه او نیک کارونه الله پاک او د الله پیغمبرانو مخلوق ته ذکر او تخودري ته اعمال صالحه ویل شي. آیا د عبادتونه او نیک کارونه د ایمان په حقیقت کې داخل دي او کنه؟ یعنی د ایمان حصہ ده او کنه؟ جواب دا چې او ایمان کامل کې اعمال صالحه داخل دي. اعمال صالحه سره د ایمان رڼا او ایمان کې کمال پیدا کیږي او اعمال صالحه چې نوي نو ایمان به ناقص او کمزوري وي. نو اعمال صالحه سره ایمان رڼا سکیږي زیاتیږي سیوا کیږي او چې اعمال صالحه نوي د ایمان رڼا کمزوري او ناقص لکه بل چې ډیمش داسې مثال شو چې اعمال صالحه سره نوي او چې اعمال صالحه سره لکه پل بجلی چې راشي او مکمل رڼا په کمره کې وي.